بسم الله الرحمن الرحیم. نور زمان صاحب تاسو ډیره زیاته شکریا او شکریا به موږ ادا کوو د خپل رور ایم اس ډاکټر اصغر علي صاحب چې هغه د چارج اخیستو نه پس ډیر په کم وخت کې په ترجیحي بنیادو باندې دلته چې کومې ډېرې غټې مسلې وې د هغې حل کولو خپل کوشش شروع کړی دی او په هغې کې ټول اول چې کوم ایکسرې مشین و کوم چې د 10-11 کالو نه بالکل بند پروت او معمولي څه وجوهاتو له وجې بند هغه کې منډه تړلی وه او نن موږ وکتل چې هغه له ډي ایچ او صاحب هم راغلی او زموږ د نور ملګري هم او هغه مشین چې دی هغه فعال کړی شو چونکې دلته به بار چې کوم ایکسرې علي 400-500 روپۍ علي د ایکسرې د یو ایکسرې نو دلته انشاءالله زموږ دا امید دی چې 70-80 روپۍ کې به دلته دا کوم سهولیات چیري دا به د غریبو عوامو ته دلته میسر کیږي. د ډاکټر اصغر علي صاحب دا کوم کاوشونه چې دي او کوم کوششونه چې دي دا موږ اپریشیټ کوو د خپل طرفه د خپلې پارټۍ د طرفه او د دې غریب عوامو د طرفه چې هغوی دلته چونکې د هسپتال زموږ دی زموږ د خلکو دی او چې څونه ایفرټس دا دلته کوي د هسپتال کې نو ظاهره خبره دغه فایده به زموږ د خلکو ته کېږي نو موږ د هغه ډېره زیاته شکریا ادا کوو. له دې نه علاوه زموږ دلته د ایم ایس اف په اختیار کې چې کوم کار یې د خپل وس هم هغه ډېر کوشش کوي خو د هغې نه علاوه چې کوم سهولیاتو مسله ده دلته چونکې ډاکټر صاحب اوس ډي ایچ او صاحب راغلی ډاکټر نظیر صاحب هغوی ته هم ایم ایس صاحب دا خبره وکړه چې زموږ کوم دا زوړ بلډینګ چې دی نو د هغه کې ډېر زبردست بلډینګ دی د هغه سټرکچر چې کوم دی ډېر زیات زبردست دی خو لږ معمولي کار پکې کول غواړي چې هغه موږ ته مکمل دغه شي چالو شي فعال شي نو هغې لپاره انشاءالله زموږ دا امید دی چونکې زموږ ایم پی ای ډاکټر سمیرا شمس صاحب هغې 40 لک روپۍ ریسنټلي منظور کړي دي او 48 لک روپۍ زموږ نور هم دغه شانه دې هسپتال لپاره امید دی چې هغه راشي نو د هغې سره به دا کمې وړې لږې ډېرې مسلې چې دي نو انشاءالله زموږ دا امید دی د سولرایزیشن دی سولرایزیشن نه علاوه دغه زوړ بلډینګ کې کم کنسټرکشن کول دی هغه دي او انشاءالله نور چې کوم مسایل دی هغه به انشاءالله حل کوو. زما خو ټیم دونه نه دی شوی تقریبا یو هفته نیمه مې کېږي خو چې څنګه راغلم نو ډي ایچ او صاحب دا یو خبره ماته کوله چې د افغان هسپتال کې څنګه چینان صاحب چلولې د هغې نه بیا داسې بیا کې چینان صاحب خلک تېر کړي بیا خاص طور پر زموږ سره داسې انسټرومنټ چې کوم پراته دي او هغه لکه فنکشنل نه دي فار ایگزامپل د ایکسرې وه دا فنکشنل نه وه د 10 کالو نه پرته خو فنکشنل نه وه ډي ایچ او صاحب ماته خاص طور هدایت وکړل چې یاره اصغر ته خامخا په دې باندې فوکس وکړو د ایکسرې چې دا فنکشنل که غریبانان دپاره دا خلک ډېر زیات غریبانان دی د دوی وس نه کېږي مطلب 300-400 تقریبا هر دویم درېیم کس ته ایکسرې لیکلی کېږي نو دا به څنګه دا رپورټ کوي میډیسن دي میډیسن کافي ګران شو نور پیسونه دي ډاکټرانو د هغې نه علاوه پرایویټ یا دلته سرکاري چې کوم دي د غیر نو دا ډېر زیات دغه و دا د دوی ډېر خواهش و او موږ زموږ دا کوشش و چې یاره ډي ایچ او صاحب په دغه باندې زه پوره وخېږم دا کوشش مې دا کوو چې د ایکسرې موږ فنکشنل کړو. ډي ایچ او صاحب ډېر شکریا ادا کوم د ایکسرې مشین سټارټ شو خاص کر سرجیکل لپاره دا ډېر ضروري و موږ تقریبا هر مریض ته ایکسرې لیکو بیا بهر ځي 300-400 روپۍ کوي نه چې هسپتال کې اویلیبل شي د سرجیکل مریضانو ته به ډېر برډن کم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خاوند د ټول نه مخکې د هسپتال د انتظامیې د ایم ایس صاحب د منان صاحب د نورو ډاکټرانو ډېره شکریا ادا کوم د میډیا د ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې دوی راشي د خپلو مصروفیتونو باوجود موږ له ټایم راکړي او دلته کې زموږ څه نه څه اکټیویټیز چې کېږي که لږي که ډېري نو دا عوامو ته هم ورسي همدا د دوی په ذریعه سره رسي نو نن اصغر صاحب د دې نه مخکې زموږ سره دلته کې چې انچارج و نو زموږ انعام صاحب نو هغه د دې علاقې هم نه و ټول علاقه یوه ده خو بیا یو د علاقې خپله اوسېدونکی یو لږ د نه سوات و خو زموږ خلکو له هغه ډېر زیات خدمتونه کوي او د دې خلکو ورسره هم مینه وه هغه هم د دې خلکو سره مینه وه که دا بوټي نال شي که څه کړي دي نو د خپل جیب هم خرچې کړي دي او د هسپتال به یې چلاوو او ډېر په فرینډلي اټماسفیر کې به یې چلاوو خو هغه بیا د هغه د سټډیز خبره چې راغله نو سټډیز خو بیا زموږ د ډاکټرانو دپاره اولنی شی دا دی چې سټډیز زموږ مسټ دي لکه مخکې تلو دپاره به خامخا سبق به وایي دغه به وایي د هغه چې چوټیانې دغه شوې چوټۍ دپاره درخواست راکړو نو زه خو لږ خفه هم شوم چې یاره اوس فردر به هسپتال کې لکه څه کوو داسې ذهن کې مې څه خبره نه وه چې څوک به راولو څوک به نه راولو خو اصغر صاحب داسې و چې دی زموږ سره ډي ایم ایس و نو موږ ویل اصغر صاحب لکه حق دی چې دی اوس لکه ایم ایس به دی موږ دغه وکړي یو چیلنج دی د لپاره خو الحمدلله چې اصغر صاحب خپل سلیکشن نن څه نه څه صحیح ثابت لکه څه نه څه زه کوم چې اصغر صاحب یو د ایکسرې نه ده موږ یو ایکسرې فنکشنل کړه نو موږ ته یې اپریشیټ کوو لکه چې دا د 1200 کال نه دغسې پرته وه
خو او نن تا هفته لس ورځې بس تا کېږي حالانکې د ایکس رې هفته مخکې دغه کړې وه خو زما مصروفیتونه داسې وو چې زه نه وم مددګارېدل چې نه تاسو راشئ تاسو په مخ کې دا دغه شي فنکشنل شي نو ښه به افتتاح یې وکړئ نو دا زما دپاره هم ډېر یو عزت خبره ده او زه د دوی په دې باندې ډېر زیات مشکور یم د میډیا وال نه یو ریکویسټ به مې دا وي چې زموږ کومې غلطیانې کوتاهیانې دا موږ ته په ګوته کوئ او په نیګیټیو سنس کې نه همیشه تاسو پازیټیو سنس کې موږ ته زموږ غلطیانې ګوته کړي دي نو دا به موږ ته تاسو په پازیټیو سنس کې چې ډاکټر صاحب دې ځای کې کمی دی دې ځای کې کمی دی نو ځینې کمی به زموږ داسې وي چې هغه به زموږ د ګورمنټ غني د اکوپمنټ په حواله سره به د میډیسن په حواله سره به نو چې څومره څه راځي یا خو موږ دلته کې او خصوصا دا خبره خو زه داسې په دغه نشم کولی خو د خپلې علاقې سره پکې زه فرق کوم ځکه کوشش مې دا وي زموږ علاقه شاته پاتې شوې ده تیمرګرې ته خو دا نور خلک نږدې دي سهولتونه یي خو زموږ جندول پوره سب ډویژن دی 2 تحصیلونه دي نو چې د دوی څه نه څه فیسیلیټیز دوی ته ورکړو شاته پاتې دي نو زه ورسره په فرق سره دوی سره یو دغه کوم نن سبا میډیسن راغلی دي تاسو به کتلي نه دي انشاءالله کوالټي به بدل خو دې کې به تاسو یو شی کوئ چې غریبانان ته ورکوئ چې ډیزروینګ کسان یې هغوی ته ورکوئ خو زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ یا رشتهدارو ته ورکوو یا مالدارو ته ورکوو یا سیاسي مشرانو ته ورکوو نو زموږ دغه یو دغه نو دا خو به ځان نه لرې کوو چې کوم مستحقي هغوی ته به دا شی نه ورکوو ځکه چې غریب راشي کرایي ورسره هم نه نو کرایي خو چا نه څه پیدا کړي نو که زموږ سره کم میډیسن یې پاکې دا غریب یې څه ونیسي او مالدار یې ویسي دویم پوینټ یو کس غریب دی او هغه پوهېږي د سړي اندازې نه پته لګي هر څه شي نه پته لګي چې یاره دې سړي بالکل وس نه کېږي نو چې ستاسو د هسپتال په ایویلیبل میډیسن کې څومره د هغه نسخه به جوړېدی شي هغه له برابروئ که یو نه میډیسن پکې کمی راشي نه برابري نو هغه ته ووایي تا د بازار نه واله دویم ځینې کسان داسې چې د هغوی څه نه څه وس هم کېږي خو لکه دومره وس هم نه کېږي چې ټوله نسخه وایي د هغې سره داسې کوئ چې یو 2 میډیسن د هاسپټل نه نور ورته ووایي دا ده بازار یو خو به زموږ دا میډیسن د ډېر وخته پورې چلېږي او ډیزروینګ کسانو ته به رسي او که موږ دغسې وکړو چې بس څوک راځي او پرچه جوړوو نو دا میډیسن ما ترتیب هم دې دا جوړ کړی مخکې خو به یې په یو ځل ورکړله ټول کال نو بیا که په میاشت کې ختم شو که زه 11 میاشتې به هسپتالونه خالي کړم دې ځل ما د 3 میاشتو تاسو ته راغلی تاسو به چې نن کم میډیسن راځي چې 3 میاشتې پوره شي تاسو به بیا 3 میاشتې بیا چې 3 میاشتې پوره شي نو بیا او دې 3 میاشتو کوشش کوئ که 3 میاشتو ته نه رسېږي چې 2 میاشتو ته ورسوئ او صرف ډیزروینګ کسان د دې نه علاوه د لیبروم باره کې به هم مانه لږ بریفینګ راکړی چې زموږ منتلي څومره او پیډي کې څومره الټراساونډ کېږي او زموږ منتلي بیا دغه څومره کېږي ډیلیوریانې څومره کېږي آیا تشې او پیډي کو که نه زموږ لیبروم او فنکشنل ډیلیوریانې پکې کېږي او څومره کېږي ځکه چې دال قضا کې ما وکتل نو پیډي 60 پلس وه الټراساونډ یې 40 پلس وډېږي او ډیلیوریانې چې په 1 میاشت کې 13 په معاشره کې زموږ وګوره عزت اوس روان دی ختمي موږ خپل ایټکس نه فالو کوو حالانکې موږ پرې دستخط کړی چې کله سرټیفیکیټ هم ډیګري هم هغې باندې موږ شی ساین کوو خو ګورو یې نه او بیا چې نوکري کوو نوکري هم چې کوم شی ساین کوو ساین یې کوو دستخط په کوم ځای وکړم خو چې هغې کوم کنډیشن یا کنډیشن نه خبره هم نه وي نو زموږ خو اولنی شی دا دی چې یو سړی په تکلیف کې هسپتال ته چې راځي په تکلیف نو چې دې کسانو سره زموږ ټیچینګ ډېر سمپتیټیک او ډېر ښکلی شي نو هغه نیم ټینشن هغه یره خوف د بیمارۍ هغه په نیم د هغې سره ختم شي امت هم زموږ نه دغه کسانو لیسټونه غوښتلي وو چې کوم لکه موږ سره ډیزګنیټډ کسان نشته دي پوسټونه موږ سره شته ډاکټران چې نشته هغې باندې به انټرویو کېږي کمیشن خپل طریقه کار دی خو حکومت دا یو شی وکړو چې یاره تاسو سره کوم دلته کې کوالیفاید کسان دي چې هغوی سره ډیګریانې ورسره دي FCPS ورسره دی MCPS ورسره دی نور کوم ډیپلومې ورسره دي د هغوی موږ ته لیسټ راولېږئ نو هغوی ان هیز اون پے اینډ سکیل هغوی ول اوس اپوینټمنټ کوي موږ ټول نمونه لیږلي دي زموږ سره چې څومره کسان هم کوالیفاید دي نو کېدای شي چې هغوی په د خپل سکیل کې موږ ته دا فیسیلیټیز دغه کې نور چې کمیشن وشي نو خپل ډیزګنیټډ پوسټونه دي زموږ سره دلته کې میډیکل شته سرجیکل شته ګایني شته پیډ شته دا څلور خو زموږ سره دلته دي دې نه علاوه خو نور نشته دا څلور دي زموږ کیټګري ډي کوم دغه څلور سپیشلیټي دي ډیزګنیټډ دی او کېدای شي اوس یو هم شي خو لکه په دې کې زموږ سره اوس یو تاسو بل څوک علاؤالدین صاحب چوټۍ هغه د چوټۍ باندې او سرجیکل سپیشلیسټ زموږ سره تاسو زموږ سره میډیکل نشته زموږ سره ګایني نشته زموږ سره پیډ نشته
خو څه نه څه لکه داسې کوالیفاید کسان خو موږ سره لکه ټرین خو هم شته نو د فیسیلیټیز کولی شي او نور ګورنمنټ پالیسي چې اوس هم موږ ته کسان لېږلي دي انشاءالله دغه ځایونه به تاسو ته کوشش وکړو انشاءالله حکومت هم دا خواهش کوي دا زړه ډک شي په انټرویو باندې کمیشن باندې پرمننټ هم راشي او اوس داسې اډهاک ریلیف باندې چې کوم کسان کوالیفاید دي نو هغوی له داسې دغه کوي زموږ نه لیسټونه غوښتلي دي وایي زموږ نه نه ټولې صوبې نه غوښتلي دي چې تاسو سره کوم کوالیفاید کسان دي چې هغوی له موږ د هغوی اګینسټ دغه وکړي انشاءالله دا به سربره وشي. مهرباني.